نا چې مؤمنان دي کفار او شر د کفارو الله د مؤمنان نه د پکې ان الله لا يحب كل خوان كفور یقینا الله دوست نه غني هر لوی خیانتګر خوان مبالغه د خائن کی هر لوی دو خیانتګر او کفور صيغه مبالغه د کافر کی هر لوی ناشکر نعمتونو د الله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازت شوه ده کسانو ته یقاتلون چې دوی سره جنگ کېده بانهم ظلموا دا په سبب د دې باندې چې دوی د دوی سره زیاته شوه ده وان الله علی نصرهم لقدیر او یقینا الله په امداد د دوی باندې قادر ده اذن للذین یقاتلون بانهم اجازت شوه ده کسانو ته یقاتلون چې جنگ کې دي شي د دوی سره دیتا د جواب ورکولو او د جنگ کولو اجازت شوه ده اولی بانهم ظلموا د دې داوا جواب چې د مکه معظمه دور ده مسلمانان انتهایی لګ دي او نور ټوله مکه کافر دي اطرافم کافر دي نو عمار دے صہیب دے عبدالعزیز مسعود دے بلال دے نو قسم مشکلات سره به کافرانو مخامخ کول قسم تکالیف پہ ورته رسول نو څوک براګر چا به سر ماتو د چا به لاس ماتو چا سره به یو ظلم شوی چا سره بل ظلم شوی د الله پیغمبره ته الله ته سوال نه کې یا مونږ ته ور اجازت نه راکې چې مونږ خپل جواب وکړو نبی علیہ السلام ویلي صبر کوئ ماته اجازت نه دی شوی دا ډومبنې آیت دی چې په دې کې الله مسلمانانو ته اجازت ورکړي چې کله مدینې منورې ته په هجرت رالل الله ویل زه اوس ورته جنګېږم الذین اخرجوا من دیارهم هغه کسان دي چې وسته شوی دي د خپل کورونه بغیر حق پناجه سره همدغه مشرکانو په مکه تنگ کړي وا او خپل کور او باری په تنگ کړي او د خپل کورونه را شړلې دي الا یقولوا مگر دا اس جرم نو بغیر حق اس جرم نو الا ان یقولوا مگر دا وینای د دې جرمو چې اوه دا ربنا الله رب الله دا خو جرم نه دی دا مسلمانانو ولی شړل داغي لوی جرم داو چې داغي اعلان داو چې ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنه د پکول بعض خلکو کچرته نو د پکول د الله لولا دفع الله کنه د پکول د الله خلکو لرا یعنی بعض خلکو لرا بعض اخيار لرا ببعض اشرار کنه د پکول الله بعض خلکو لرا چې اشرار دی په بعض اخیار باندې مجاهدین باندې نو له دمت سوامعو نو اورانی شوی بوي اگا ګرجی د پادریانو د پیرنګیانو او بیعون او دارنګي اگا عبادت خانی د عام انګریزانو وصلوات او دارنګي اگا عبادت خانی د يهودو دا بورانی شوی په غیر ملل والا یعنی منکرین خدا دا په اهل کتابو او په اهل ملل باندې به غالب شي او غالب شوی به او دا کار به تاسو سره کوله ومساجد او دارنګي وران شوی به جمعتونه یذکر فی حسب الله کثیرا چې یادېږي یا دولې کېږي پرې کې نوم د الله ډېر جمعتونه به وران شوی وي ځکه چې بېدینه به غالب شوی وي او څومره اهل ملل چې الله مني په هر رنګې چې مني د هغې عبادت خانې به تخت و تاراج ساده شوی وي ولینصرن الله من ینصره خامخا امداد کوي الله د هغه چا چې څوک د الله امداد کوي څوک چې د الله تعالی د دین امداد کوي د پیغمبر امداد کوي د الله د رسول امداد کوي نو الله داغي امداد کوي
تاسو هلته رستو به وایي ان تنصروا الله ینصرکم سورہ محمد کې دی غالبا که تاسو د الله نصرت کوئ نو الله به ستاسو نصرت وکړي ځکه خو زمونږ امداد الله نن نه کوي چې موږ د الله د دین مرسته پرېښې ده موږ مرستې د انسي او د جني شیطانانو کو د اسلام په مقابله کې د دین په مقابله کې د دیندارو په مقابله کې ځکه وایي ان الله لقوی عزیز او یقینا الله پاک قوی مضبوط تے عزیز زورور دے الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة یقینا کسان چې قبول کو مونږه گیتا پزمک کې یعنی د مکناهم معنا دا چې مونږ ول تمکین ورکو سلطنت او حکومت ول ورکو دای معنا ده وګوره ټول مفسرین مرکه ترجمه کوي کسان چې مونږ ته حکمرانی او غلبه پزمک کې ورکو نو داغي سلور کار به کوي سلور اقام الصلاة نظام صلات به قائم دا بڑو بیر اسلامی حکومت کاری چې نظام صلات به قائم و آتوا الزکاة ورکی به زکات لرا زکات به ورکی یعنی نظام زکات به قائم و امروا بالمعروف او حکم بکئی پنے کو بانی ونهوا عن المنکر او بندی بخلق د منکراتنا یعنی معنی دادا چې د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر نظام بقائمي اسلامی حکومت ولله عاقبۃ الامور خالص الله د پاره د انجام د کارونو تمام کارونه دا به الله ته ورټولېږي اوس پیغمبر خدا تعالی تسلی ورکړي وَإِن يُكَذِّبُوكَ پیغمبرا کدا مشرکان نسبت د دروغ کوي تا نو فقط پروا مکوا تسلی حاصل کا فقط کذبت قبلهم قوم نوح نوحا پس یقینا نسبت د دروغ کړي او مخکې د قریشانو نا قوم نوح علیہ السلام تا وعاد هودا وثمود صالحا وقوم ابراہیم وقوم لوط لوطا او قوم لوط علیہ السلام نسبت درو کړه لوط علیہ السلام تا واصحاب الایکه شعیبا واصحاب المدین شعیبا او مرګرو د مدین نسبت درو کړه شعیب علیہ السلام تا وکذب موسی نسبت درو شو موسی تا فاملیت للکافرین ما مهلت بورک کافرون لرا ثم خستهم به بمیونی ول پکای پکان نکیر پس سرنګي بد غنل زمنګا چې کله موږ بدو غنل داګه انجام به څنګه و پکایم من قريتين ډیر د کرونا اهلکنا چې الا کړي د موږ هغه لروي ظالمتونو ودي ظالمان په ځانونو فهي خاويه على عروش عند اكل را پریوتون کې په خپل چتونو باندې یعنی اولی دا چتونه راول ویدل پس مکه باندې او په چتونو د برا بیا دیوالونه راول ویدل وبیرین معطلتن او ډیر کویان چې خوشی پاتې شوي د خپل مالکانو نه معطل دی ته وایي چې څوک ترنه اوبه نه راوباسي او څوک یې په کار نه راولي او کویې شته وقصر مشید او ډېرې ماڼۍ او ایوانونه چونهګچ دقسې پراته دي د ظالمانو نه الله خالي کړي دي او اوس پکې هېڅوک نه اوسېږي اپلم یسیرو فی الارض آیا دا خلق نزی پس مکہ کی فتکون لهم قلوب چی موجود شی دی پارونه یاکلون پیا دا عقل نکار والی پریړونو باندې چې دا سلاړ شي چې دا کندرات ته چاو دا څنګه قومونو او اذان یسمعون بها یا دې لپاره غوګونه ثابت شي چې واوري په دې باندې لرا فإنها شان داده لا تعمل ابصار نړندېږي سترګې د خلکو دې کو پار سترګې لندې نه دي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن لاندې شوي دي زړونه دوی هغه چې په سینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب په تلوار باندې تا نه غواړي عذاب لرا ولن يخلف الله وعده هیڅ چرې خلاف نه کوي الله د خپل وعده وإن يوم نسکل برازي چې نه کوي
وان یوما عند ربک یقینا یو ورځ په نزد رب ستا باندې د الله دومره لوی حلم او صبر او بردباري ده چې د الله رب العزت په یو ورځ دا زمونږ زرو ورځو په برابرۍ باندې ده چې الله چاته یو ورځ مهلت ورکوي نو زمونږ په حساب باندې ده شو چې زر کاله ولې ورکو زر کاله مما تعدون دا هغه زر ورځونه چې تاسو شمېرئ وکایم من قریتن ډېر د کلو والو نه املیت لها موږ مهلت ورکړی دي کلي ته و ظالمتون و دي ظالمان په ځانونو ثم اخذتو ابی به ونیول دي موږ و الی المصیر خالص موږ تر ټولو واپسې ده قل یا ایها الناس اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین زیم ستاسو دپاره رونکی په ډاګه فالذین آمنوا وعملوا الصالحات یا کسان چې ایمان راوړی عمل د نیکو کوي لهم مغفرة ورزق کریم د دوی دپاره بخشش دی او روزي نیکه ده علما تفسیر لیکي عبدالله عباس چې رزق کریم ذکر شي نو مراد ترنه جنت وي والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین کسان چې کوشش کوي په ابطال د آیاتونو زمونږه کې فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا او معاجزین کمزوری ګڼل کړي موږ لره اولئک اصحاب الجحیم دا کسان مرګري جهنم دي وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی نه دی لېږلی موږ مخکستانه یو رسول یا یو پیغمبر الا اذا تمنا مگر کله چې دا پیغمبر لوستل کوي نو القى الشیطان فی امنیته اچوي شیطان په لوستلو د کې خپلې وسوسې فینسخ الله ما یلقي الشیطان نو نسخ کی الله او ختم کی الله کې شیطان چولی وسوسه ثم يحكم الله آیاتی بیا کله کی الله خپل آیاتونه والله علیم حکیم الله پویا حکمت والا دے الله رب العزت فرمائی چې منګه یو پیغمبر تا نه مخکې دی لېږلی او نم یو نبی لېږلی دی مګر کله چې تمنا ما په یو ځای کې تاسو ته خبره کړې بقره کې چې تمنا ارزو تم وایي او تمنا دروغ ویلو تم وایي او تمنا تقریر او قرائت ته وایي نو مولانا شبیر احمد عثمانی دی داسې تصویر پیش کړی فواید کې وایي پیغمبر د الله خلقو ته تقریر شروع کی براه راست ورته لګي شیطان په دې وخت کې راځي او د خلکو په دماغ کې ننوځي ورته وایي دا خبره څنګه وکړای دا څنګه وکړو دا څنګه شکونه او شبهه خلکو ته اچي بیا الله مهربان د پیغمبر د تقریر نه وروستو دغه خواهشات نفسانی چې داغه تقریر په وخت شیطان د خلکو ذهنونو کې اچولي ختم کی او خالص د پیغمبر هغه زرین اقوال او قیمتي خبرې د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي ځکه وایي الکشو اذا تمنا کرجه قرات للی الکشیطان فی امنیته نو واچ شیطان په تقریر کې یعنی په دوران د تقریر کې د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات واچي نو پینسخ الله ما یلقي الشیطان بس نسخ کی الله هغه چې شیطان چولی وي ثم يحكم الآیاتی بیا کله کوي الله خپل آیاتونه والله علیم حکیم الله په یا حکمت والا دی ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم دې لپاره چې وګرځي الله هغه شکوک او شبهات لا شیطان چولی وو سو ګرځي فتنتن سبب د گمراهی للذین فی قلوبهم مرض کسانو په داږي پړنو کې بیماری نه پاک دا والقاسیت قلوبهم دا خلکو چړونه سک شوی دي وان الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان بای په مخالف لری کې د حق نه نو دا الله رب العزت شیطان هغه آثار ختم کی او پیغمبر کوم خبرې کړې دي نو دا هغه د خلکو په ذهنونو کې بالکل صفا او ستر پاتې شي او د شیطان هغه کوشش الله تعالی ناکام کی او شیطان په دې کې نامراد پاتې شي وان الظالمین لفی شقاق بعید دلته داسې منګړه ته کیسه چا ساده کړې ده او عام طور سره حافظ ابن کثیر او محققین علما وایي چې دا کسی میسی چې چا سازی کړی دي نو دا ټول دا د
اسرائیلیاتو نه ماخوذ دي دا هغه دا دی چې نبی علیہ السلام یو ځلې سورې نجم لستلو والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا نو بیا دغه ځای ته ورسېده چې ومنات الثالثة الأخرى نو نبی علیہ السلام چپ شو او دلته یو اواز پورته شو چې ان تلك غرانيق العلا ان شفاعتهن لترتجى دا بوتان غلولی ډینګان دی لولی مارغان دی تلك غرانيق العلا وشفاعتهن لترتجى نو بس دا پر مجلس کې کفار او مشرکان او مؤمنان ټول په سجده پرې وتل او کفار او مشرکان خوشحال شي زمونږه و چې دا شیطان د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د تقریر په وخت کې د आवाज پورته کړی دی او یا د پیغمبر خدا په جمع مبارک مونږ قرآن وایي چې لیس لک سلطان علی الذین په نیکانو صالحانو بستا غلبه نه او د تمامو نیکانو صالحانو سردار جناب رسول الله دی هغه باندې بسنګ دستر سره شیطان راشي او د هغې په جمع مبارکه شیطان څنګه بیا په وحی باندې څه اعتماد پاتې شو د دې وجې نه کیسو خلک ډېرې خوښوي او کیسې عام طور سره دروغي او زموږ لوی لوی علما دي شیخان دي د احادیثو او د قرآن ماهران او خلکو ته چې په تقریر شروع کړي کیسه به ورته کوي ځکه چې دا خلک په قرآن نه پوهېږي په حدیث نه پوهېږي نو پې بوج راځي او عالم وایي چې په دې بوج رانه شي او دا مانه خوشحاله پاتې شي او چې پلانې مولي صاحب راغلی زبردست مولا زبردسته کیسې وکړه ښکلې کیسې وکړه ښکلې پوهېږئ په دې باندې نو دا هم پکې چا ویلې ده خو په دې باندې مولانا دغه دا حافظ ابن کثیر شدمت سر رد کړې دا غلطه ده دا ما چې کوم وکړه یا مولانا شبیر احمد په حواله تاسو ته مو ویله دا درسته خبره ده وليعلم الذين اوتوا العلم دې لپاره چې پوه شي کسان چې هغوی ته علم ورکړی شوی دی چې انه الحق من ربک دا خبره درسته د جانب د رب استانه فیؤمنوا به ایمان وروړي په دې باندې فتخبت لهم قلوبهما پس عاجزي به اختیار کی دیتا اړونه دوی تضرع او عاجزي او خشوع او اختیار کی دیتا زړونه د دوی وان الله لهادي الذين امنوا یقینا الله خونه کونکي دا کسان ته چې ایمان وروړي لارې برابرې تا ولا يزال الذين كفروا في مريه منه همیشه به یا کسان چې کافران دي په شک کې دینا حتا تاتي او مساعت چې راشي ته قیامت بغته ناصافه او یاتیهم عذاب یوم عقیم یا راشي دي ته عذاب د ورځې شنډې یوم العقیم نو مراد د قیامت ته او قیامت یوم العقیم ځکه وایي حکیم شنډې ته وایي او گویا کې د ابو سعود یو محقق مفسر تیر شوی دی او وایي گویا کې دا ورځ چې کومه ده د راتلونکې ورځې لپاره په شان د مادې باندې ده یعنی معنا دا ده چې گویا کې دا ورځ اول نه دا ورځ ثاني پیدا کیږي د ورځې اول نه ورځ ثاني پیدا کیږي او د قیامت نه وروسته بله ورځ نشته په دغه ورځ چې ورځ شو نو ورځ به بیا نو په دې ورځ ته حکیم وایي چې دنه دی دا ورځ مولده د بلې ورځې نه ده الملک یومئذ لله اختیارات و رضوان د الله لپاره یحکم بینهم فیصله وکړي په دې کې فالذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان لري عمل د نیکو کوي په جنات نعیم او په جنتونو د نعمتونو کې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسانو چې کفر کړی او نسبت وکړي زموږ آیاتونو ته اولئک لهم عذاب مهین دې لپاره عذاب سپکونکی دی والذین هاجروا فی سبیل الله کسانو چې هجرت کړي په لار د الله کې ثم قتلوا بیا دوی وجل شوي دي او ماتو یا مړ شي په خپل مرګ باندې لیرزقنهم الله رزقا حسنا روزي به ورکړي الله دې ته روزي ښه وان الله له خیر الرازقین او یقینا الله بهتر روزي ورکوونکی د روزي ورکوونکو نه دی لیدخلنهم مدخلا یرزونه
خامخا ودن کی الله دی راځي دن کولتا يرزونه جری پسند بغنی اگی لرا وان الله العلیم حلیم او یقینا الله پو یا بردبار دے ذالک خبرم دا سدا ومن عاقب سوک جی بدل علی یعنی چا خپل بدل اخلی بمثل ما عوقب به نو بدل بالی په مثل دا باندې چې بد باد باندې زیاتې شوې ده یو سړی بدل واغیسته په مثل داږي چې په سره بدی شوی وا د سره چې کوم ظلم شوی دغه ظلم بدل واغیسته ثم بغي علی بیا ظلم شو په باندې دوباره داږي کور د طرفه نو لینصرنه الله خامخوا الله دم رستکای ان الله لعفو غفور یقینا الله عفو کون کې او بخون کې دے ذالک خبرم دا سرا بان الله یلج الليل دا په سبب دی چې یقینا الله دن کې شپې له پورس کې ویلج النهار په لل دن کې ورځ له پښپا کې وان الله سميع بصير یقینا الله اوریدون کې ارسلیدون کې ارسل له ذالک خبرم دا سرا بان الله هو الحق چې یقینا الله دې حق الله حق دی او ثابت دی وانما يدعون من دونه الباطل او هغه چې دوی رابري سوا د الله نه باطل دي وان الله هو العلي الكبير یقینا الله علی شانه الكبير برهانه الم ترى ان الله انزل من السماء ما نګوري چې یقینا را کوزه الله د اسمان نو بولرا وتصبح الارض محضرا وسګریز مکاشنا په خوبانی ان الله لطیف خبیر کہ الله بارک بین خبردار دے له ما فی السماوات و ما فی الارض خالص الله لپاره ټول دی پاسمنو زمکو کې خلقم و ملکم و عبیدا وان الله له الغنی الحمید او یقینا الله دې استایل شوی او دې بے پروا استایل شوی دے الم تران ګوري ان الله سخر لكم ما فی الارض یقینا تابع کړي الله غټول چې پزمکه کې تاسو لپاره والفلک او تابع کړي کشته لرا تجری په البحر بامره چروانه دا په سمندر کې په حکم د الله ويمسك السماء تقع على الارض او بن کړي د الله اسمان په فضا کې د دینه بن کړي چې را پریوزي پزمکه باندې الا باذنه مگر راټول بکیږي په اجازه د الله باندې ان الله بالناس رؤوف الرحیم یقینا الله په خلق باندې به اندازي زیات مهربان دی وهو الذي احياكم الله ذات ژوند کړي تاسو را ثم يميتكم بیا بوجني ثم يحييكم بیا تاسو را ژوند کوي ان الانسان لکفور یقینا د انسان د نعمتونو انتهایی ناشکر لكل امه جعلنا منسكا د هر یو امت لپاره مونږ ګرځولې دی او زید عبادت هم ناسکوه چې دوی کون کی یا منسکا مزرمی مکا یو عبادت چې دوی هغه عبادت لکون کی ولا ينازعنك في الامر په جګړه دی و په جګړه دی کی تاثر پکار پل امر پکار د دین کې او ودعو الى ربک رب خلق د خپل پروردگار تا انک لعلى هدى مستقیم یقینا یہ تو په ہدایت درست باندې وان جادلوا کا کری جګړه کوي تاسو را فقل الله تورتوای پس الله اعلم بما تعملون الله واقع په پایوان چې تاسو کوي الله يحكم بينكم يوم القيامه الله و فیصلو کی تاسو ومنس کې پرځ قیامت باندې فيما كنتم فيه تختلفون پای کې چې وای تاسو پای کې اختلاف کوونکی علم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات ويقين الله تنه پويږي سو یقینا الله پويږي پاک چې پاسوانونو په زمکو کې ان ذالک په کتاب دالک لشي په لوح محفوظ کې ان ذالک علی الله یسیر یقینا د په الله باندې آسان ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان عبادت کوي دوی سوا د الله نه ماده شینو چې درلګره پاګي باندې الله حجت او دلیل وما ليس لهم به علم او نشتدید پر باندې علم هم وما للظالمين من نصير نه بجیر پارا سوک مددگاران و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات کله چې سکی بریوانی آیاتنا ښکار زمنګا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر معلومای بت په مخون دا کسانو کې چې کافران دي المنکر معنا انکار لرا تندې به تر کړي وي یکادونا یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قریب دي دا کافر یکادونا قریب دي دا کافرانو یستون بالذین چې حملو کی پاکستان باندې پاک داعیان باندې یتلون علیهم آیاتنا چې لول په باندې زمونږ آیاتنا قلت ورته وایا اپا انبئکم بشر من ذالکم ایزه خبر کما تاسو را نه خبرو مت تاسو را په ډیر ناکار باندې نجات تاسو وای النار وغره اور دے
وعدها الله الذين كفروا وعده کړی الله دا کسان سره چې کافران دي وبئس المصير ډېر ناکار ځای د راتلو دی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو واورئ یو مثال فاستمعوا له غوږ کېږدئ دې ته اے خلقو بیانېږي یو مثال غوږ ورته کېږدئ ان الذين تدعون من دون الله کسان چې رابلي دوی سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کولی یو مچ ولو اجتمعوا اگر که دوی ولو اجتمعوا له اگر که مچ پر پیدا کول باندې ټول راټول شي وان يسلبهم الذباب شيئا کو تخت يدينا دی بوتانونا مچان څه شي دوی ولې چالو کو چې غبین به راوړو دا به دی مچو د دې بوت په سر پورې بیا غبینون خلاو دا مچان براله دا سر به تک تو مچان په راټول شي وان يسلبهم الذباب شيئا کو تخت يدينا او تختی بوتانونا غیر اللہ نا زباب یعنی مچو شیء انسو اگبین مبین تی اخری نور سے تی اخری لا استلقذونه دوی نشی دا بوتان نشی خلاصو لے دگینا دا نشی خلاصو لے شی لرمن ہو دگے زبابنا ضعف طالبو کمزور دے طلبگارو چاگا مچ دے اول مطلوبو او مطلوب چې آغا بوته مچ ځان له عاجز شه دی او بوت ځان له ګټه ده دواړه طالب او مطلوب دواړه ضعیف دي ما قدر الله قدري تعظیم ورکوي د الله څنګه حق د تعظیم د الله ان الله لقوي عزيز یقینا الله مضبوط زور ور دی الله یستفی من الملائکه رسولا ومن الناس الله غورکې د پرشتو نه ځان د پر استازي پیغمبرانو ته لګي وحي ورته وړي ومن الناس او دارنګي چې کوم دې د خلقنا ان الله سميع بصير یقینا الله اوریدون کې ارسو په دې پدې تون دارچا يعلم ما بين ايديهم پوي پای باندې چې وړاندې کړي لاسونه دوی وما خلفهما انا ما بين ايديهم چې دوی مخې ته دي وما خلفهم نشاته دي وإلى الله ترجع الأمور خالص الله ته واپسې د ټولو کارونو دا یا ایها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اے ایمان والو رکوع کوي سجده کوي واعبدوا ربكم عبادت کوي د خپل پروردگار وافعلوا الخير کوي نیکو لرا لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا في الله حق جهاده او جګړې کا جنگ کوي تاسو په لار د الله کې جهاد حق جهاد کوي هو سباکم دی الله تاسو له غوړه کړی دي او ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه له ګرځولې مونږه تاسو لپاره په دین کې من حرج څه تکلیف او څه حرج او مشقت او ګناه ملت ابیکم دا چې کوم دی دین د پلار تاسو ابراهیم دی هو سماکم المسلمین او د ابراهیم علیه السلام تاسو ته خیر مسلمانای دا مسلمانای نو منګلا اسماعیل علیه دا ابراهیم علیه السلام ای خیر من قبل مخر دینا و فی هذا او پدې کوما ليكون الرسول شهید علیکما شهیدا علیکم دې پر شي رسول گواه پتا زبانی پر امت بانی او وتكون شهداء علی الناس او شي دوی گواهان په خلکو باندې فاقیموا الصلاة او درې مانځه واتو زکات ورکوي زکات را واتصموا بالله او کله کې منګلو کوي په دین د الله باندې هو مولاکم دا الله کار ساز تاسو لري په نعم المولا سو خکار ساز دی و نعم النصير سو خمددگار دی